خلک د نوي کال مبارکي یو بل ورکوي. نو دا د نوي کال په شروع په آغاز باندې مبارکي ورکول دا څنګه دي؟ نو دا د هندوانو رسم دی. د هندوانو رسم دی. هغې په جنوري فروری باندې یو بل مبارکي ورکوي، هغې سالګرې مناوي. دارنګې مسلمانم هغه عادتونه خپل کړي دي. اوس مسلمان په محرم او په سفر باندې یعنی ذوالحجه ختم شي، 1445 ختم شو او 1446 به شروع چې محرم بشي، نو په دې باندې مسلمانانم یو بل مبارکباد ورکوي. دا د هندوانو رسم دی. حدیث مبارک کې راغلی چا چې د چا سره مشابهت وکړه دا بنده به هغوی سره په صف کې ولاړي. من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې چا سره مشابهت اختیار کړي به هغوی سره په ډله کې ولاړي، په صف کې به ولاړي. نو د هندوانو رسم مخپلوي. مسلمان له پکار دی چې په ذوالحجې په آخري تاریخ باندې ښه ډیر الله تعالی ته وجاړي او الله تعالی نه معافیانې وغواړي، استغفار ووایي، توبه تایب شي چې ما تیر کال سونه په غفلت کې تیر کو، نیکه مې هغه شان اون کړلې کمې چې په کار وي. او د محرم په ډومبي تاریخ د مبارکباد ورکولو په ځای الله تعالی ته دې وجاړي او الله تعالی نه دې وغواړي چې تیر کلونه څنګه په غفلت کې تیر شو چې آینده کلونه په غفلت کې تیر نشي. کم چې د نیکو مواقع وي چې الله یې راته میسر کی، کم چې د بدو مواقع وي چې الله یې منقطع کی، دغه سوالونه دعاګانې دې په وغواړي او د نوي کال مبارکباد ورکول ناجایز دي.